د طالبانو د سرپرستي کابینې لخوا څخه لومړنۍ ناسته د رئیس الوزرا په مشرۍ باندې سوې ده. په دې ناسته کې یو شمېر پریکړې هم سوي دي. دوی د کابل د امنیت د خوندي کولو لپاره پر لازمو اقداماتو باندې ټینګار کړی دی. اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه کړې ده چې په کابل کې د پخوانیو چارواکو د کورونو په اړه دي معلومات ورته ورکړي، او هغه ادارې چې مسؤلین یې نه دي ټاکل سوي باید مسؤلینو ته وټاکل سي او چارې په عادي توګه پر مخ باندې ویوړل سي. همدارنګه ولایتي مسؤلینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې د خپل صلاحیتونو په محدوده کې دي کسان پر دندو باندې وګوماري او هغه ادارې چې تر اوسه پورې لا کارونه نه دي پیل کړي کارونه باید پیل کړي. سلامونه، زه رحیم خان شیدا د کابل نیوز ډیالوګ خپرونې ته هرکلی کوم. غواړم نن د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس کاري سید خوستی راسره دی. خوستی صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکوي. که څه هم ما یې داسې کم جزیات د دې غونډې وویله په مقدمې کې، تاسو مهرباني وکړئ نور په دې غونډه کې څه وویله سوله، کومې پرېکړې سوي؟ محترمه، تاسو ته د پروګرام ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله په مهمو مسایلو دلته بحث وشو. ډېر زیات تمرکز او فوکس په دې باندې و چې کوم تشکیلات د کومو ادارو تشکیلات چې بشپړ شوي نه دي هغه د زر تر زره بشپړ شي. ولایتونو کې د کوم تشکیلات نه دي بشپړ شوي، ځینې ریاستونه دي چې تشکیلات نه دي بشپړ شوي، هغه هم باید بشپړ شي تر څو کابینه په بشپړ ډول تکمیل شي او خپل لارې په ښه توګه په مخ یوسي. تاسو یادونه وکړله چې پر دې باندې ډېر زیات ټینګار وسو چې باید هغه ادارې چې مسؤلین نه دي ورته ټاکل سوي، په کارونو باندې پیل نه دی کړی، هغه باید تکمیل سي. خو ولې نه دي تکمیل سوي؟ دغه د نه تکمیل کېدلو لامل یې څه شی دی؟ نو ستونزې خو شته. ستونزه دا ده چې د ټول هیواد کابینه ده، بیا د کابینې دپاره مسلکي خلک معرفي کول دي. هغه خلک معرفي کول دي چې هغه هر څوک په یو مسلک کې تخصص لري. نو هر پوسټ ته باید داسې یو څوک معرفي شي چې په هغې برخه کې دی تخصص ولري او په هغې برخه کې کاري تجربه ولري. نو دومره وخت ورته هم نه، طبعا تشکیلات وخت نیسي. دا د تعطل او د ځنډېدو لامل هم دا ده چې زیات کوشش په دې روان ده چې هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کس معرفي شي تر څو کارونه په ښه توګه په مخ بیوړلی شي. دغه کومې ادارو لپاره چې دوی لا تر اوسه پورې په فعالیت باندې پیل نه دی کړی، یوازینۍ هڅه مو دا ده چې مسلکي کسان، وړ کسان ورته معرفي کړي. ستاسو په نظر باندې دغه نورو وزارتونو چې دا اوس عملا معرفي سوي دي دا مسلکي کسان دي؟ او بلې، هغه خلک چې وزارتونو ته معرفي شوي دي هغه په هغې برخه کې الحمدلله تجربه لري. په تېرو شلو کلونو کې هم په هماغه برخه کې کار کړی ده. په تېر امارت کې هم ډېرو څیرو په هماغه برخو کې کار کړی ده او په هغې کې کافي تجربه لري. څو مثالونه یې ورکولی سئ، مثلا د کوم وزارت لپاره چې څوک ټاکل سوی هغه په دې برخه کې کار کړی؟ که تاسو وایئ چې نه په ټولو تجربه انتخاب سوي ټوله تجربه لري، نو څوک چې انتخاب شوي دي، مثلا د بانک دپاره چې څوک انتخاب شوی دی هغه په هماغه برخه کې په مالي برخه کې کافي تجربه لري. د ګمرکاتو دپاره چې کوم څوک انتخاب شوي دي هغه په هماغه برخه کې تجربه لري، هماغه برخه کې وړتیا لري. همداسې د معارف دپاره چې څوک انتخاب شوی دی په تېر شلو کلونو کې هغه د معارف په برخه کې کافي تجربه لري. دغسې نورو کومو برخو ته چې کسان معرفي شوي دي هغوی په هماغه خپله برخه کې کافي تجربه لري، عملي کار یې کړی دی په هغه برخه کې. بله. او په دې غونډه کې داسې ویل سوي دي چې د کابل د امنیت پر ټینګولو باندې ډېر زیات ټینګار سوی دی. دا په دې معنا باندې ده چې تر اوسه پورې کابل کې لکه څنګه چې لازمه د بشپړ امنیت نشته که څنګه؟ د کابل امنیت خو الحمدلله د ډاډ وړ ده، تاسو ته معلومیږي. خو بیا هم موږ په ځینو ځایونو کې پیښې درلودې په تېرو څو ورځو کې
نو ټینګار په دې شوی دی چې دغه کمه فیصدي پیښې هم باید 0 ته راولو او په کابل ښار کې موږ باید داسې ورځ شاهدان اوسو چې په ټول ښار کې موږ کومه جنایي او جرمي پیښه ونه لرو. تاسو یادونه وکړل چې تېرو څو ورځو کې کومې ځینې پیښې سوي دي. څه ډول پیښې؟ غلاوې سوي دي، هدفي وژنې سوي دي، یا ته ورته نور څه سوي دي؟ ځینو ځایونو کې غلاوې هم شوي دي، هدفي وژنې هم شوي دي په ځینو برخو کې، غلاوې ځینو برخو کې شوي دي. خو خوشبختانه موږ ښه پرمختګونه هم لرو. په تېره یوه هفته کې دا یو زیری دی تاسو ته زه درکوم چې په تېره یوه هفته کې موږ د کابل ښار په لومړۍ امنیتي حوزه کې په ټوله هفته کې موږ یوه جنایي پیښه هم نه لرو. دا په خپل ذات کې یو لوی دستاورد دی او لویه لاسته راوړنه ده. په همدې حوزه کې به په تېر وخت کې د کابل په تېره اداره کې په روزمره ډول تاسو ته معلومیږي 50 جنایي او جرمي پیښې کېدې چې موږ په ټوله هفته کې په دې حوزه کې یوه جنایي پیښه هم نه لرو. وګورئ، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې هدفي وژنې هم سوي دي. په دې هدفي وژنو کې طالبان په نښه سوي دي، پخواني حکومت چارواکي په نښه سوي دي، عام خلک په نښه سوي دي. څوک په نښه سوي دي؟ نه، دغه پیښې یو ځای کې یوه پیښه موږ درلوده چې هغې کې هغه کومه سیاسي پیښه نه وه، نه پکې طالبان په نښه شوي نه حکومتي چارواکي کومه شخصي شخړه معلومي ده. یعنې یوازې شخصي کسان په نښه سوي دي. او ننګرهار په اړه باندې په دې وروستیو کې موږ داسې ریپورټونه درلودله چې هلته بمي چاودنې کېږي، بریدونه کېږي او خلک یو ډول په تشویش کې دي. اقدامات سوي دي که سوي معلومات څه دي؟ الحمدلله هلته هم کار شوی ده او وضعیت کنټرول ده. یو څو پیښې موږ درلودې په تېرو څو ورځو کې، خو الحمدلله اوس وضعیت کنټرول ده او هلته کومه داسې د پام وړ ګواښ هلته نشته. او په دې غونډه کې یادونه سوې ده چې د پخوانیو چارواکو کورونه په اړه باندې معلومات ورته ورکول شي. هدف څه دی؟ څه ډول معلومات غواړي؟ بیا څه کوي؟ نو دغه معلومات په دې مهم دي لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت د فرمان له مخې د چا کور ته هغه که د چارواکو کورونه دي هم مجاهدین نشي ورتلی، بلکې حکم شوی چې د ټولو دغسې کورونه د مجاهدین ووځي او خپل نظامي مراکز ته ستانه شي. یو شی چې مهم ده هغه دا دی چې د ځینو چارواکو ځینې چارواکي چې په ځینو کورونو کې پراته وو هغوی سره د دولت له لورې قراردادونه شوي وو چې تر اوسه پورې هم هغه کورونه په هماغه قرارداد لاندې دي. نو یو خو حکومت دغه معلومات ځان ته کول غواړي چې کوم هغه کورونه دي چې د دولت له لورې هغوی سره قرارداد شوی ده او قرارداد تر اوسه پورې هم په ځای ده یا مثلا څه موده پاتې ده، پیسې هغه د کور مالک ته وصول شوي دي. او د دوی د کورونو په اړه هم معلومات لازم دي چې اسلامي امارت د دوی د کورونو په اړه هم معلومات ولري چې څوک چیرته کور لري، په کومه ساحه کې کور لري. دغه معلومات هم اسلامي امارت ته مهم دي. یعنې ستاسې هدف دا دی چې ځینې دولتي چارواکي په دولتي کورونو کې اوسېدله، هدف دغه شی دی؟ نو ځینې دولتي چارواکي په دولتي کورونو کې هم اوسېدلي دي او ځینې داسې ځایونه هم شته چې په دولتي تاهو کې کورونه جوړ شوي دي، دولتي ځایونه نیول شوي دي. او پرته له دې هم باید د دولتي چارواکو د کورونو په اړه اسلامي امارت د یو نظام په حیث حق لري چې هغوی د کورونو معلومات ولري، مشخصات دوی ته معلومات مو ترلاسه کړل، بیا څه کوئ؟ نو وروسته بیا د هغې په اړه تصمیم نیول کېږي. په کندهار کې او په دایکنډي کې داسې ویل کېږي چې ځینې خلک له ساحو څخه ایستل کېږي، عام خلک دي. مثلا کندهار کې ستاسې په یاد وه مظاهره هم سوې وه، خلک راوتلي وه. د هغو خلکو برخلیک څه ډول سو؟ ولې ایستل کېدله؟ همدارنګه دایکنډي کې داسې ویل کېږي چې په زوره باندې خلک ایستل کېږي. په دې اړه که لږ معلومات ورته ورکړئ. د دایکنډي د پیښې په اړه خو مخکې په هغه وخت هم معلومات ورکړي وو چې دایکنډي کې چې کوم خلک ایستل شوي دي، ایستل شوي هم نه دي، داسې یوه هڅه شوې وه. هلته دوه قومونه دي چې هغوی په خپل منځ کې یو ډېره اوږده شخړه لري. نو دا یو قوم راولاړ شوی ده، د بل قوم د ایستلو هڅه یې کړې ده چې اسلامي امارت د هغوی مانع ګرځېدلی ده، هغه خلک یې منع کړي دي. او اسلامي امارت کوشش کوي چې د قومونو په منځ کې دغه ډول شخړو ته د پای ټکی کېږدي او یو حل رامنځته کړي. د کندهار په اړه یا په ځینو نورو ځایونو کې هم
که چېرته کومه داسې پیښه شوې وي هلته یو بله ستونزه هم شته، هغه دا ده چې طبعا په تېرو 100 کلونو کې دلته زورواکان او چورواکي او فسادګر واکمن وو. هغوی د خلکو کورونه غصب کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، په هغې باندې کورونه جوړ کړي دي. نو شاید داسې څه شي وي چې کوم څوک د بل چا حق نیولی، د بل چا په ځای کور جوړ کړی دی، په زور د بل چا په کور نه تلی ده، نو هغې نه به خپل حق وصولیږي. او هر څوک چې د بل چا حق یې غصب کړی، د بل چا کور نیولی ده. ولې داسې یو څه تر اوسه پورې نه دی شوي چې اسلامي امارت یو څوک په دې وجه له کوره ایستلی وي چې هغه په پخوانۍ اداره کې کار کړی ده یا د ادارې چارواکی ده. داسې کوم څه نه دي شوي، او نه اسلامي امارت پالیسي دا ده. اسلامي امارت عام عفو اعلان کړی ده. نو دغه مسایل دا خبره حقیقت وصل نه دي. اوکې، په کندهار کې چې دا کوم خلک راوتلي وه مظاهره یې کړې وه، هغه په البته په سلګونو کسان چې ان شمېر زرګونو کسانو ته رسېدی، دا ټول خو به زورواکي نه وه، نر و ښځې کوچنیان و لویان ټوله راوتلي وه مظاهره یې کوله. یعنې فکر کوئ چې دا ټول ما د ټولو خلکو په اړه ویلي نه دي. هغوی موضوع خو اوس د بررسۍ لاندې ده، تحقیق کېږي چې اصل قضیه څه وه. خو ما په عموم کې خبره وکوله چې په ډېرو ځایونو کې داسې شوي دي چې یو څوک د چا په کور نه نوتلی ده، د خپل زور او د واک نه په استفادې د یو چا حق غصب کړی ده، چې ډېری پیښې همدغه ډول وي. البته په عموم کې چې حکم کېږي چې ټول خلک به څه ډول وو، هغه به وروسته بیا واضح شي، او موضوع د قندهار د ولایتي ادارې د بررسۍ لاندې ده. خو سید صاحب ستاسې هدف دا دی چې هر هغه څوک چې یو چا کور یې په زوره نیولی زورواکي، هغه به له هغه کوره څخه ایستل کېږي، مګر هغه کسان چې پخواني دولتي چارواکي وه یا عسکر وه یا مامورین وه، هغه چې په کومو کورونو کې د هغه له هغو کورونو څخه نه ایستل کېږي. که چیرې خدای مکه داسې پیښه رامنځته سي چې یو دولتي مامور په یو کور کې اوسېږي او څوک ورته ورشي ورته وایي چې ووځه، هغه باید څه وکړي؟ ستاسې مشوره څه ده؟ دولتي مامور خپل کور کې اوسېدلی شي. هغه اسلامي امارت مجاهدین دا حق نه لري چې هغه د خپل کور نه وباسي. دا کابل په ښار کې په زرګونه، که ووایم په زرګونه داسې خلک دي چې دولتي مامورین دي، تعداد زرګون نه بلکې لکونو ته به رسېږي. دولتي مامورین دي کورونو کې، خپلو کورونو کې اوسېږي، څوک د دوی سره کار نه لري. البته که چېرته یو چا د بل چا حق غصب کړی ده، د بل چا کور یې غصب کړی ده، په زور نیولی ده، نو اسلامي امارت ته که چېرته هغه مظلوم، هغه سړی چې د هغې حق ضایع شوی ده، هغه که اسلامي امارت ته راځي، عریضه کوي او د خپل حق غوښتنه کوي، اسلامي امارت به د یو نظام په حیث هغوی سره کومک کوي، او هغوی موضوع به بررسي کوي او کوشش به کوي چې حق حقدار ته ورسېږي. او پرې وروستیو کې که څه ستاسې به په یاد په کابل کې مظاهرې کېدلې، نجونې به مظاهرې کولې، ښځو به مظاهرې کولې، بیا وویله سوله چې هر څوک چې مظاهره کوي هغه باید ور له مخکې، یعنې 40 ساعته مخکې مسؤلینو سره خبره وکړي، د مظاهرې هدف ورته وښيي او ځای وښيي چې په دې ځای کې مظاهره کېږي. بیا وروسته مظاهرې یو څه کمې سولې. یو 2 ورځې مخکې چې کله مظاهره سوې وه د یو څو نجونو لخوا څخه، طالب عسکرو لخوا څخه د یو نجلۍ څخه ټلیفون په زوره باندې اخیستل کېږي. په دې اړه باندې که لږ معلومات ورته ورکوي، څه ډول پیښه وه؟ محترمه ګورئ، په متمدنو هیوادونو کې، پرمختللو هیوادونو کې، حتی په لویدیځ امریکا او اروپا کې هم که چېرته د افغانستان حالت د هغوی د یوه هیواد سره موږ پرتله کړو، که چېرته په امریکا کې هم داسې یو نظام راځي چې د هغې نظام د صفر نه شروع کړي او د کار یوه میاشت پوره شوي وي، هلته امنیتي وضعیت په داسې حالت کې وي لکه په افغانستان کې چې دی، نو هغوی به هم اجازه ورنه کوي چې څوک دلته مظاهرې وکوي او داسې بې بندوباره مظاهرې، داسې د اصولو د چوکاټ نه وتلې مظاهرې. افغانستان په یو اضطراري امنیتي حالت کې قرار درلود چې الحمدلله موږ ورځ تر بلې د حالت نه وتونکي یو. نو په داسې حالت کې لکه افغانستان کې قرار لري، په هیڅ هیواد کې هم د مظاهرې اجازه څوک نه ورکوي، د لاریونونو اجازه نه ورکوي. د لاریونونو حتی په قوانینو، اساسي قوانینو کې د هیوادونو همدغه شی یاد شوي چې په اضطراري حالت کې چاته اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د مظاهرې وکوي. بیا که مظاهره کېږي، د مظاهرې لپاره خپل قانون شته. د کابل تېرې ادارې هم د مظاهرې لپاره خپل قانون درلود، خپل
خپله لایحه یې درلوده چې دا څه تاسې وویل همدا د دوی په قانون کې و چې 4 ساعته وړاندې باید مسؤلین په جریان کې واچول شي، د مظاهرې هدف څرګند شي، د مظاهرې پیل او پای څرګند شي، د مظاهرې اجنډا څرګند شي، د مظاهرې شعارونه څرګند شي او دغه شیان خو د دوی په قانون کې هم وو. که چېرته یو څوک د کور نه راوځي بس هر سړی د کور نه راوځي مظاهره دې کوي، د مظاهرې هدف دې نه وي معلوم، دا مظاهرې خو په هېڅ هېواد کې نه مجاز دي او نه هېڅ هېواد کې ورته اجازه ورکول کېږي. خو تاسې د بې بندوبارۍ یادونه وکړله چې بې بندوبارو مظاهرو ته دغه اجازه نه ورکول کېږي. دغه زه چې یادونه کوم په ټولنیزو رسنیو کې عکسونه هم خپاره سوي وو، تا به لیدلي ویډیوګانې هم خپرې سوي دي. یو طالب چارواکی راځي له یوې نجلۍ څخه په زور باندې ټلیفون اخلي او هغه بیا زارۍ ورته کوي چې خیر دی برته ټلیفون راته راکړه، بیا هوایي ډزې کېږي. دلته غیر قانوني کار دوی څه ډول کار کړی و چې داسې غبرګون ورسره وښودی؟ خپل ذات کې غیر قانوني ده. دغه مظاهره دوی د چا طرفه همغږۍ راایستلې ده؟ آیا امنیتي مسؤلین دلته خبر کړي دي؟ امنیتي مسؤلین په جریان کې اچول شوي دي چې دوی مظاهره کوي؟ دا مظاهره اصلا د اصولو د قوانینو مطابق نه ده. خو په نورو هیوادونو کې بیا کله چې ښځې مثلا راوځي بیا د ښځینه پولیسو لخوا څخه یې مخنیوی کېږي چې یو نارینه راځي د یو ښځې څخه ټلیفون په زور اخلي. څه ډول په افغاني ټولنه کې تاسې څه ډول توجیه کوئ؟ نو ښځینه پولیس خو اوس موږ نه لرو که نه، اوسه پورې خو موږ حالت ته نه یو رسېدلي چې ښځینه پولیس دې موږ ولرو. نو په داسې یو امنیتي وضعیت کې ما مخکې یادونه وکوله چې کله چې یو غیر قانوني عمل کیږي نو خامخا د هغې په وړاندې هغه عکس العمل هم غیر قانوني رامنځته کیږي. د دې مشخصې پیښې په اړه زه نه وایم، خو زه وایم چې د مظاهرې رایستل، بیا د مظاهرې نه ویډیو کول، بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې خپرول، دا ټول شیان چې دي دا د هېواد د نافذه قوانینو خلاف دي، غیر قانوني عمل، د دې ته آشوب ویل کیږي، دا شورش ده او دا مجاز نه ده، دا غیر قانوني عمل ده. یعنې که څوک خبر ورته ورکړي 24 ساعته مخکې او په مشوره باندې راوځي بیا چې ویډیو وسي خبرې خپور سي بیا هم غیر قانوني نه دی که څنګه؟ نه بیا غیر قانوني نه ده. کله چې ادب متلاس کوي یعنې که د وایحو د چوکاټ مطابق تاسې یادونه وکړله چې اوس موږ ښځینه پولیس نه لرو. دا په دې معنی باندې چې ښځینه پولیسو ته هم اړتیا ده. مثلا که یو وخت غواړي چې یو څوک کور ته ورسي ښځې تلاشي کوي، خو ښځینه پولیسو ته اړتیا شته، یا پر لاره باندې تلاشي کېږي ښځې پکښې کې په موټر کې تلاشي ضرورت شته ښځینه پولیسو ته، یا دا ډول مظاهرې د ښځو لخوا څخه راوځي او د مخنیوي لپاره ښځینه پولیسو ته اړتیا شته. په دې برخه کې کار کېږي؟ یو هڅه سوې ده که سوي معلومات شي؟ د کابل میدان هوایي کې، د کابل په هوایي ډګر کې، نړیوال هوایي ډګر کې همدا اوس هم ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو بوختې دي، همدا به زه وایم کفایت وکوي. یعنې یوازې کابل هوایي ډګر کې نورو هېواد دپاره بس اړتیا نشته؟ هدف دا دی چې همدا ځواب به کفایت وکوي ستاسو د ټول سوال لپاره. عملا په کابل هوایي ډګر کې ښځینه کارکوونکي لګیا دي، نو په کومو برخو کې چې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا ده هغه به کار ته راایستل کېږي. بالکل. اوکې، مننه. او بله خبره د ښوونځیو په اړه باندې ده چې لا تر اوسه پورې نجونې نه ورځي یا پوهنتونونه دي، په دې برخه کې په کابینې په غونډه کې کوم بحث وسو؟ نتیجې څه شي؟ په دې اړه به تاسې د معارف وزارت سره که هڅه وکوئ هغوی به ځواب درکړي. یعنی د کابینې په غونډه کې بحث شوی او د اوسه لپاره هېڅ معلومات نشي ورکولی؟ نه. اوکې. او څو ورځې مخکې موږ یو راپور درلودی ویلی چې طالبانو په سپین بولدک کې له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې ده. هغه وخت داسې ویل کېدله چې یو مریض ته سپکاوی شوی دی، بیا طالبان غبرګون یې ښوولی دی او له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې. بیا سیمه ییزو طالبانو داسې ویلي وه په هغه راپور کې چې نه یوې ښځې سپکاوی پاکستاني عسکرو وکړي او په مقابل کې یې طالبانو جګړه ورسره وکړله، 3 پاکستاني عسکر یې ووژل. په دې اړه باندې که تاسې معلومات لرئ، معلومات درسره یې که لږ معلومات ورته ورکړئ. متاسفانه چې د موږ د سرحداتو مشکل تر اوسه پورې هم شته او په بشپړ ډول نه دی حل شوی. د موږ افغانان چې ګاونډیو هیوادونو ته اوړي، په ځانګړي ډول پاکستان ته اوړي، دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په سرحداتو کې دوی ته ستونزې دي. نو کوشش دا دی چې دغه ستونزې حل شي. مشخص د دې پیښې په اړه زه معلومات نه لرم چې هلته د څوک وژل شوي وي. کله کله داسې شخړه د پاکستاني لوري سره په تېرو څه وختونو کې رامنځته شوې ده څو وارې چې متاسفانه دوی د کوم مریض سپکاوی کړی وي یا د کومې مریضې زنانه سپکاوی کړی وي. نو په داسې حالت کې بیا طبعا د اسلامي امارت مجاهدین عکس العمل ته مجبورېږي چې په دې برخه کې د ګاونډي هېواد سره خبرې روانې دي چې دا د سرحد ستونزه حل شي او د افغانانو اوښتل راوښتل بیرته عادي ډول ته راوګرځي. تاسو د سرحدي ستونزو یادونه وکړله چې په سرحدونو کې بدبختانه یو شمېر ستونزې شته. پرون د روسي چارواکو ویلي وه چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ شخړه مخ پر زیاتېدلو باندې ده او دوی له دواړو لور څخه غوښتنه کوي چې د خبرو له لارې دغه ستونزه دا ډول حل کړي چې دواړو ته د منلو وړ. دوی ویلي دي چې د طالبانو ځواکونه بیخي سرحدي سیمې ته رسېدلي دي، ځانګړي ځواکونه دي او یو ډول تیاری نیسي. اخواته بیا د تاجکستان ځواکونه یو ډول تیاری نیسي. په دې اړه باندې معلومات ورکړي ستونزه څه ډول وه او اوس څه ډول سوې ده، حل سوې ده څنګه؟ څه ډول چې دوی څرګندونې کړي د موږ له لورې تر هغه کچې پورې کوم مشکل نشته. اسلامي امارت مجاهدین په د هېواد د امنیتي وضعیت ته په کتو د یوه ولایت نه کله بل ولایت ته نقل کېږي، د یوې سیمې نه بلې سیمې ته نقل کېږي. نو موږ د سرحداتو د ساتنې په برخه کې یو مکلفیت لرو، خو ستونزه تر دې حده نه ده رسېدلې چې زموږ لخوا د ځواکونه ځای په ځای شي یا حالت د دې حد ته ورسېږي. تاجکستان موږ یو ګاونډی هېواد ده او هڅه مو دا ده چې د تفاهم او د مذاکرې له لارې موږ خپلو منځونو کې ستونزې حل کړو او د موږ او د دوی ترمنځ ډیپلوماتیک چینلونه فعال دي. هیله مو دا ده چې داسې یو حالت ته ونه رسېږو او د روسیې اندېښنه به هم په دې اړه په ځای نه وي. د موږ لخوا حالت تر دې حده پورې نه ده رسېدلی. او په هېواد کې دننه چې خلک له ستونزو سره مخ دي هغه د بانکونو مسله وه او د دوی د معاشونو مسله وه. ځینې حکومتي مامورینو ویله چې دوی نه په تیر کې معاش اخیستی وو د 2 میاشتو او نه یې اوس اخیستی دی. په دې برخه کې د کابینې په غونډه کې بحث سوی دی؟ که سوی نتیجه یې څه شوه؟ څه پرېکړه وسوه؟ د معاشونو کار خو تر ډېره ځایه نهایي شوی ده. د معاشونو د ځنډ یو لامل دا هم و چې د وزارتونو څخه د دوی تشکیل غوښتل شوی و. متاسفانه د کابل په اداره کې د مامورینو خیالي مامورینو د تشکیلات سره پړسول شوي وو. نو په دې خاطر چې دغه فساد له منځه یوړل شي او د معاشات په شفاف ډول تقسیم شي، د وزارتونو نه د دوی تشکیلات غوښتل شوي وو، حاضر تشکیلات چې کوم مامورین په حال حاضر دي او په ځینو وزارتونو کې معاشات تقسیم شوي هم دي او د لړۍ روانه هم ده. د کوم وزارتونو تشکیلات چې په شفاف ډول رسېدلي دي مرکز ته، نو هغې لارې هغه معاشات دوی ته توزیع کېږي. دغه ستونزه انشاءالله په څو ورځو کې حل کېدونکې ده او ټولو مامورینو ته د دوی معاشات تقسیمېږي. او د خپرونې وروستیو برخو ته را رسېدلي یو د اساسي مسله چې ډېر خلک یې په اړه باندې اندېښنه لري هغه د افغانستان د اوسني حکومت په رسمیت پېژندله ده. ډېری کسان لا هم اندېښمن دي چې د نړۍ د هېڅ هېواد لخوا څخه په رسمیت باندې نه دي پېژندل شوي. د کابینې په غونډه کې به طبعا هم پر دې مهمې موضوع باندې بحث شوی. که شوی څه وویل شول؟ د رسمیت پېژندنې موضوع خو کوشش کوو چې زر نهایي شي او حل شي او هېوادونه د افغانستان رسمیت پېژندنې ته راوړاندې شي او ډېر امید هم دا ده چې په نږدې ورځو کې موږ د رسمیت پېژندنې شاهدان اوسو د څو مهمو هېوادونو څخه. دغه ستونزه کوشش کوو چې زر حل کړو. د نړیوالو سره د موږ تفاهم روان ده او د ډیپلوماسۍ او د تفاهم چینلونه خلاص دي. امید مو دا ده چې دغه ستونزې ته زر د پای ټکی کېښودل شي. افغانستان اسلامي امارت په ټول هېواد بشپړ حاکمیت لري، واکمني لري. هغه څه چې د نړۍ لپاره مهم دي، د نړۍ د هېوادونو لپاره مهم دي، هغه په افغانستان کې امن ده او د افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارېدل دي چې اسلامي امارت په
دوحه کې د امریکایي لوري سره او د امریکا د متحالفینو سره چې کوم تړون کړی ده، الحمدلله اسلامي امارت هغه تړون ته ژمن ده او د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. دا هغه څه دي چې د نړۍ هیوادونو لپاره مهم دي. نو تمام دا ده چې د رسمیت پېژندنې ستونزه هم په نږدې ورځو کې حل شي. ډېرې زیاته مننه کوو خوستی صاحب. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکوي او په خپرونې کې مو برخه راسره واخیستل. د کابل نیوز د ډیالوګ خپرونې قدرمنو لیدونکو د نن لپاره ډیالوګ همدومره و. له ملتیا مو مننه کوم. تر بیا هم پر خدای سپارم. د الله په امان.